نو کاکا د یو بیټۍ نه بلک شانتې سر اوچت هم کو چې ودې نه شي چې دومره خیال کوه زما خو دشمنانی دي راشه کیمرامین صاحب دی خوا راشه نه بیکاره سړی ناولی سړی داسې سړی نه مني بیخي نه مني هغې سره یو چندان خوند د دې بیا خوند نه وینو صفا سړی د دې دپاره ښه دی کیمرامین صاحب وای ناول او مردار سړی نه مانی وره ملګرو دا وخت راغلی ما د شاتو مچو ته خلک وایي دی کې ډاکټران هم شته دی دی سره خپله لیبارټري هم شته دی ولې دا مچۍ که چېرې بار په ګن باندې کښېني راځي دلته لیبارټري والا مچۍ چیک کوي دا یې پېژني که نه هغه نه پرېږدي مړه کوي هغه نه مړه کوي نه پرېږدي یو د بله سره جنګ غوندې کوي ما ویل که یوازې دا پښتانه جنګونه کوي دا مچۍ هم جوړې پښتاني دي پښتونخوا کې پرتې دي دی هم جوړې پښتانو نه چل یاد کو بلکل د دوی دغه کار دی چې یوه بلې ته شبرغله مړه کوي دغه کار دی نه پرېږدي چې ژوندي ته نشي راوتلی او بس دغه د دوی کار یې نه دي دا مچۍ خو ډېر ښکلی شی دی او ډېر ښه شی دی په اتفاق ډېر ښکلی اتفاق لري خو د یو کور د یوې نه بلې ته چې ورغله هغه مړه کوي رښتیا یې مړه کوي د شاتو د مچو څه پراسس دی څه طریقه کار دی یاره یقین وساتئ ډېر په عجیبه طریقه باندې دی ژوند تیروي دی په کومه طریقه ژوند تیروي دی کې باقاعده ډاکټرانې مچۍ هم شته دی ورسره د دی د سیکیورټي چې ته وګورې د دې نه علاوه که چېرې ته د دی د اوسېدو د طریقه وګورې دومره په اتفاق د 3000 نه واله 6000 پورې مچۍ په یو پیټۍ کې وي نو بیا هم لکه که چېرې موږ وګورو نو د یو پیټۍ مچۍ بلې پیټۍ ته نه دننوځي دننوځي به هم خو هغه سیکیورټي والی پېژني په یو رنګ جوړه مچۍ په یو کلر کې په یو وزن کې په یو شانتې بیا هم د یو پیټۍ مچۍ چې کومه ده بله پیټۍ د بوی نه پیژني نو ټول تفصیل اورو د تره نه چونکې دا تره چې کوم دی دا د مچو کاروباري دی دته به ډېر معلومات وي زمونږ نه ولې دی ورسره عمر تیروي د ده پکې دا دومره عمر تیر شه نو تره سره یو څو خبرې کوو دی خوا راشئ کیمرامین صاحب دی خوا ښه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو دا مچۍ خو ډېر ښکلی شی دی او ډېر ښه شی دی په اتفاق ډېر ښکلی اتفاق لري خو د یو کور د یوې نه بلې ته چې ورغله هغه مړه کوي رښتیا یې مړه کوي دا هغه ځای کې سمړې مچۍ هم پرتې دي دا څه دا څه بیماري غوندې پرې ولګېږي د بیمارۍ په وجه مړې شي او یو د بله سره جنګ غوندې وکړي نو په دغه وجه باندې نو بیا مړې کېږي خو عمر یې کم دی 40 ورځې ایله عمر دی خو بچي زیات کوي چې مثلا دغه بچی په خاطر د دوی هغه کموالی نه معلومي نه پته نه لګېږي نو عمر یې ایله 40 ورځې دی خو ډېر د شاتو ډېر هغه دي دا تکړه دي چې کله ګلونه ډېر وي نو تقریبا دغه 100 پیټۍ 10-12 منه شات کوي نو دغه یې کار دی بس کار خو دغه دی تره خو دا خو ته خبر نه که نه ما ویل که یوازې دا پښتانه جنګونه کوي دا مچۍ هم جوړې پښتاني دي پښتونخوا کې پرتې دي دی هم جوړې پښتانو نه چل یاد کو بلکل د دوی دغه کار دی چې یوه بلې ته شبرغله مړه کوي دغه کار دی نه پرېږدي چې ژوندي ته نشي راوتلی او بس دغه د دوی کار یې نه دي دې کې لکه یو تپوس به وکړو تره دې کې د دې مچو څه ډیوټي ده خلک وایي دې کې ډاکټرانې هم شته دی دی سره خپله لیبارټري هم شته دی ولې دا مچۍ که چېرې بار په ګن باندې کښېني راځي دلته لیبارټري والا مچۍ چیک کوي دا یې پېژني که نه هغه نه پرېږدي مړه کوي هغه نه مړه کوي نه پرېږدي او ډاکټري رښتیا شته ده بلکل بچی خرابه شو هغه راوباسي غورځوي نه هغه کې نه پرېږدي ډاکټري رښتیا شته ده دوی نو واوره کیمرامین صاحب دا د چېرته مخکې اورېدلي وو نو کاکا د یو بیټۍ نه بلک شانتې سر اوچت هم کو چې ودې نه شي چې دومره خیال کوه زما خو دشمنانی دي راشه کیمرامین صاحب دی خوا راشه دا خو هم جوړې تشې پیټۍ نه سر اوچت کو نه مچۍ نه ډکه ده دا دغه وخت کې کم وي دا 2-3 چوکاټه پکې دي که نه دا د مچۍ نه ډکه ده دې خوا ښه کاکا جانه دې کې د خوراک دپاره یو فلټر هم وي فلټر هم راته وښایه کوم ځای کې چې دې ته خوراک اچول کېږي هغه خو اوس یخ دی موږ دې چوکاټ باندې ورته اچوو هغه هم ترې ویستي دلته تمبو کې په ځای کړي ښه او دا مچۍ چې کومه ده دې کې څه ټیم نه راوځي بهر 100 بجې راوځي سهار او 100 بجې چې کوم دی واپس راځي دا دومره هوښیار شی دی که نه سهار د 5 بجو د اوړي په 5 بجو په اندازه کې دا راوځي ښه په تیاره کې راوځي ډېر وختي وځي او ګل پېژني چې اوس هغه سر کې دا ګل وي دا دغه ځای کې پوهېږي چې عقل د ګل دی ښه
په دې معاشره کې داسې کسان هم شته دی چې د بدنیتۍ نه بل ته هغه خپل روزګار نه ښیي او ورته وایي چې دا تاوان دی ښې به پکې په کروړونو ګټي خو بل ته وایي چې مه راځه تاوان دی نو هغوی ته څه وایي ته عوامو ته څه ویل غواړې چې دې ساتلو کې ګټه ده که تاوان دی یا اوس وخت کې خو تاوان ځکه دی چې چیني ګرانه شوه د ګاډو کرایې زیاته شوې مخکې به دغه چې تقریبا 2-3 لکه روپۍ کولې اوس وګوره نه کوي سږ کال خو بیخي شاتو نه کړ څه د ګرمۍ په وجه څه وجه ونو نو شات یې بیخي ونه کوي اوس د یو ټیم کې چندانې ګټه نشته د دې مچۍ د ژوند ناسې موږ له څه اتفاق او دا اتحاد زده کول نه دي پکار دا خو ډېرې په اتفاق اوسېږي دلته کې یاره لکه اوس دې خبره داسې ده که نه چې اتفاق خو ډېر ښکلی دی خو که تکلیف ورسره تېر کړي خامخا ګټه خو به خامخا درته الله پاک وایي چې زه بنده بې هغه نه پرېږدم خپل محنت چې دی وکړي زه د هغه محنت ضایع کوم نه خامخا یو څه ګټه به ورکوم هسې چې 100 پیټۍ دې ښه مزدوري وکړي که نه څومره کوي ستا په خیال یاره دې وخت کې خو 5-6 لکه روپۍ کوي ښه ماشاءالله 5-6 لکه روپۍ هم ډېر یو ښه کار وکړي که نه 5-6 لکه روپۍ کوي د دې طریقه کار څه دی دا لکه په مونځ او داس صفا لکه سړی غواړي نه بیکاره سړی ناولی سړی داسې سړی نه مني بیخي نه مني هغې سره یو چندانې خوند د دې بیا خوند نه وینو صفا سړی د دې دپاره ښه دی کیمرامین صاحب وایي ناولی او مردار سړی نه مني ګورئ ښه نو څه پیغام لري لکه د نورو کسانو ته چې د مچۍ روزګار وکړي که ویې نه کړي څوک یې ساتلی شي د دې خرچې لږ ډېرې دي نن سبا ساتلی شي مثلا داسې کړاو ډېر لري تکلیف ډېر لري دا کولی شي ودې ساتي ښه شی دی دا خو ډېر ښکلی شی دی ښه او تا ته څونه منافع دی کړې ده اوس بیره کې بیره کې ما ته خو دغو شی به یو 2 لکه روپۍ راکړي ښځه ماشاءالله بس دا 2 لکه روپۍ هم د پردي کار روزګار نه د خپل بزنس ښه دی جی دا ډېره ښه د خپل کار دی په مثلا بیغم ورته ناست وي چې هغه غوږ نشته رباندې که نه نو دغه ښه کار دی ښځه صحیح ده ډېره مهرباني تره د قیمتي وخت راکولو